बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मनसरे द BS पख्तो द दोیم सेमेस्टर कोर्स तर्जुमा निगारी सरा ज प्रोफेसर अताउल्लाह शाह हाजिर یم। तर्जुमाकारी या तर्जुमा निगारी چې کوم کورس دی د دې دا وم لیکچر دی، شپږ لیکچر کالج کې شوي دي او د هغې نه وروستو لاکډاون شو او بیا دا آنلاین لومړی لیکچر دی، خو په مجموعي توګه دوم لیکچر دی. زموږ د ننني لیکچر عنوان دی تعارف او اعاده. په دې لیکچر کې به مونږ یو د ترجمې تعارف کوو او د ترجمې د دې کورس تعارف به هم کوو. څه چې مونږ لوستي دي د هغې به مونږ لږه اعاده یا دوهرایي وکړو چې د هغې په رڼا کې مونږ دا بحث مخکې بولو. څو پورې چې د دې کورس تعلق دی نو په دې کورس کې به تاسو دا لولئ چې ترجمه څه ته وایي، د ترجمې مطلب څه دی او د ترجمې معنی څه ده، بیا د ترجمې خصوصیات څه دي، د ښه ترجمې کم کم خصوصیات دي چې د هغې په وجه یو ترجمې ته مونږ ښه ترجمه وایو، د ترجمه کوونکي یعنی د ترجمه نګار دپاره کمې کمې خبرې ضروري دي او د ترجمې ضرورت او اهمیت او خصوصا د ادبي ترجمو په ضرورت او اهمیت باندې به مونږ خبره کوو او بیا به مونږ په پښتو کې د ترجمې روایت چې اردو نه او نورو ژبو نه پښتو ته کومې ترجمې شوي دي او پښتو نه چې اردو کې او انګریزي کې او نورو ژبو کې ترجمې شوي دي په هغې به هم مونږ نظر اچوو او په هغې به هم بحث کوو. ترجمه څه ته وایي؟ لومړی سوال دا دی. ترجمه، ترجمان، ترجمانی دا د یوې مادې نه جوړ لفظونه دي. ترجمه د عربۍ ژبې ټکی دی او د ترجمې مطلب دا دی چې د یوې ژبې متن بلې ژبې ته اړول. دلته ټکی راغی متن. هر لیکلی شی، هر ټکسټ چې دی نو هغه متن دی، که هغه نثر دی که هغه شاعري ده، فرق یو افسانه ده نو هغه متن دی، یو مضمون دی نو هغه متن دی. دا د متن لفظ چې کوم دی دا هر لیکلي څیز ته، هر لیکلي مواد ته متن موږ ویلی شو، که هغه شاعري ده که هغه غزل دی که نظم دی که افسانه ده که ناول دی که مضمون دی که یو پیراګراف دی که یو کالم دی، دا هر څه چې دي نو دې ته موږ متن ویلی شو. نو د یوې ژبې متن بلې ژبې ته اړول ترجمه ده. ترجمه یو داسې عمل دی چې دې کې د یوې ژبې متن مونږ بلې ژبې ته اړوو. د یوې ژبې متن یا د یوې ژبې تحریر مونږ د بلې ژبې لوستونکو دپاره اسانولو دپاره او هغو ته رسولو دپاره هغې ژبې ته اړوو. یو ترجمه کوونکی د یوې ژبې شعري، نثري، علمي او ادبي متن بلې ژبې ته منتقل کوي. نو یعنی ترجمه چې کومه ده دا د شاعرۍ هم کېدی شي، هغې ته به موږ شعري ترجمه وایو. ترجمه د نثر هم کېدی شي. بیا ترجمه د علمي کتابونو هم کېدی شي، لکه د ساینس کتابونه دي، د تاریخ کتابونه دي، د جغرافیې کتابونه دي، د فلکیاتو کتابونه دي، یعنی علمي کتابونه. د هغې ترجمه هم د یوې ژبې د علمي کتابونو بلې ژبې کې کېدی شي. ادبي متن، ادبي یعنی افسانې دي، ناولونه دي، شاعري ده یا نور د ادب اصناف دي، نو د دې ترجمه هم په بلې ژبې کې کېدی شي. شعري، نثري، علمي او ادبي متن بلې ژبې ته منتقل کوي. ترجمه د عربۍ ژبې ټکی دی او پښتو کې ترجمې ته ژباړه هم ویلی شي. ژباړه چې کوم دی نو دا په ټیپیکل چې کومه پښتو ده او هغې کې ژباړه وایي. ترجمه د عربۍ لفظ دی ولې د ترجمې دا لفظ چې کوم دی دا ټکی چې کوم دی نو دا په ټولو ژبو کې، په اردو کې، پښتو کې، فارسۍ کې، هرې ژبې کې د ترجمې لفظ چې کوم دی دا استعمالیږي. خو که خالص پښتو کې وګتی شي نو دا ټکی ستاسو ته مخامخ اعاده لیکلی دی ژباړه. که خالص پښتو کې کس ویل غواړي نو هغه به ژباړه وایي ورته.
د ترجمې قسمونه دا زموږ بل ټاپک دی. د موضوع په لحاظ د ترجمې قسمونه چې کوم دي نو هغه درې دي، لکه څنګه چې دا اوس مونږ په دې تیر شوي سلایډ کې هم وکتل چې د یوې ژبې شعري، نثري، علمي او ادبي متن. نو دلته په دغه حوالې باندې د ترجمې د موضوع په لحاظ چې کوم دي نو درې قسمونه دي: ادبي ترجمې، علمي ترجمې او مذهبي ترجمې. که د یوې ژبې د ادبي کتابونو ترجمه شوي نو هغې ته به مونږ ادبي ترجمې وایو، علمي ترجمې او مذهبي ترجمې. دا پر سلایډ کې ما په 3 نمبر باندې مذهبي ترجمې لیکلي، د پښتو املا هم دغه ده او دا دې کې ما نه لږه غلطي شوې ده. ترجمې ما د غټې یې سره لیکلي دي او دا دې یې سره لیکل پکارو. نو دا تاسو لږه که نوټ کوئ نو دا تاسو دا دوه چې کوم دي نو دا یې دې یې سره تاسو لیکئ. دا لومبي دوه چې دي دا د 3 پوینټ کې چې کومه اخر کې یې ده نو دا یې په دې لومبي او 2 پوینټ کې هم د دې یا د غټې یې په دې باندې دا یې تاسو ولیکئ. ادبي ترجمې. ها نو د موضوع په لحاظ ادبي ترجمې، علمي ترجمې، مذهبي ترجمې، دا درې قسمه ترجمې شوې. ادبي ترجمه چونکې د ادب اصطلاح چې کومه ده دا مونږ د یو ژبې شاعره دپاره هم استعمالوو او د یو ژبې نثر دپاره هم استعمالوو. شاعري ته هم ادب ویلی شي او نثر ته هم ادب ویلی شي. د هر ژبې ادب چې کوم ځای د هغې دوه غټ شاخونه دي، یو ته مونږ شعري ادب وایو او یو ته مونږ نثري ادب وایو. شعري ادب کې غزل دی، نظمونه دي او چې د شاعرۍ چې څومره اصناف دي هغه ټولو ته که یو نوم مونږ اخلو نو مونږ ورته شعري ادب ویلی شو. دغه شان د نثري ادب کې فکشن هم دی او نان فکشن هم دی. فکشن کې داستان دی، افسانه ده، ناول دی، ډرامه ده، قصه ده. او په نان فکشن کې سفرنامه ده، مضمون دی، مقاله ده، انشائیه ده، خاکه ده. دا مختلف چې کوم اصناف دي نو دا په فکشن او نان فکشن د دواړو د مجموعي توګه باندې مونږ نثري ادب ویلی شو. نو ادبي ترجمې چې کوم دي دا د یو ژبې د شاعر هم ترجمه په نثر کې په بلې ژبې کې کېدی شي او د یو ژبې د نثر ترجمه هم په بلې ژبې کې کېدی شي او دې ته به مونږ ادبي ترجمه وایو. لیکن دلته یو پوینټ دا دی چې شعري ترجمه د شعر ترجمه یا د شاعرۍ ترجمه چې کومه ده دا په شاعرۍ کې هم کېدی شي او دا په نثر کې هم کېدی شي. په شاعرۍ کې هم کېدی شي او په نثر کې هم کېدی شي. او په دا مخکې سلایډ کې به په دې باندې بحث وشي. ادبي ترجمې. دویم بیا د علمي ترجمې. علمي ترجمې لکه څنګه چې اوس ما تاسو ته وویل چې د ساینسي کتابونو او د مختلف علوم او مختلف فنون چې کوم دي د هغې د کتابونو ترجمې چې بلې ژبې کې کېږي نو هغې ته مونږ علمي ترجمه وایو. او په 3 نمبر باندې دا ما لیکلي دي مذهبي ترجمې، یعنی د هر مذهب سره چې کوم متعلق کتابونه دي، یو خو الهامي کتابونه دي لکه قرآن کریم دی، انجیل دی او زبور دی او تورات دی او دا، او بل چې کوم دی نو د احادیثو مجموعي دي زمونږ یا د نورو مذهبونو چې کوم مذهبي کتابونه دي. نو د هرې ژبې کې د مذهبي کتابونو د ترجمو یو ذخیره موجود وي. د قرآن کریم ډېرې ترجمې شوي دي، پښتو کې هم اردو کې هم په هرې ژبې کې زموږ چې څومره ژبې دي په دو کې د قرآن کریم ترجمې شوي دي. دغه شانې د احادیثو مجموعي چې کومې دي د هغې ترجمې شوي دي، د نورو مذهبي کتابونو ترجمې هم شوي دي. نو دې ته مونږ مذهبي ترجمې وایو. نو د موضوع په لحاظ باندې دا درې قسمونه دي: ادبي ترجمې، علمي ترجمې او مذهبي ترجمې. بیا د ادبي ترجمې چې کوم قسمونه دي دلته به مونږ په دې باندې یو نظر واچوو چې د ادبي ترجمو کې لومبی چې کومه ده نو دا د شاعرۍ منظومه ترجمه ده، بیا د شاعرۍ نثري ترجمه ده او بیا د نثر ترجمه ده. کله چې مونږ ادبي ترجمه کوو نو هغه ترجمه به یا د یو ژبې د شاعرۍ یا به د یو ژبې د نثر وي. نو که د شاعرۍ ترجمه مونږ کوو نو د شاعرۍ د ترجمې دوه طریقې دي. یوه طریقه ده د شاعرۍ منظومه ترجمه او دویمه طریقه ده د شاعرۍ نثري ترجمه. د یوې ژبې شاعري واغسته او په خپلې ژبې کې د هغې شاعرۍ ترجمه په شاعرۍ کې وکړه
نو دې ته به موږ د شاعرۍ منظومه ترجمه وایو. او که د یوې ژبې شاعري واغسته او د هغې ژبې د شاعرۍ ترجمه په خپلې ژبې کې په نثر کې وکړه نو دې ته به موږ د شاعرۍ نثري ترجمه وایو. او دریم چې کوم دی نو د نثر ترجمه ده. نو ظاهره ده چې د نثر ترجمه په شاعرۍ کې نه کېږي، د نثر ترجمه په نثر کې کېږي. البته د شاعرۍ ترجمه په شاعرۍ کې هم کېدی شي او په نثر کې هم کېدی شي. د یوې ژبې د شاعرۍ ترجمه بلې ژبې کې په شاعرۍ کې هم کېدی شي او په نثر کې هم کېدی شي، او د یوې ژبې د نثر ترجمه به په بلې ژبې کې صرف په نثر کې کېږي. نو دا د ادبي ترجمې درې قسمونه دي. د دې نه پسته چې کوم موږ تیر شوي سلایډ کې دا ولوستل چې د ترجمې قسمونه د موضوع په لحاظ، او بیا په دې کې چې کوم لومبی قسم ادبي ترجمه نو د دې موږ درې قسمونه ولوستل چې د شاعرۍ منظومه ترجمه او د شاعرۍ نثري ترجمه او د نثر ترجمه. د دې نه پسته چې کوم موږ سره سلایډ دی نو په دې موږ درج کړي دي د تکنیک په لحاظ د ترجمې قسمونه، هغه د موضوع په لحاظ د ترجمې قسمونه او دا دي د تکنیک په لحاظ د ترجمې قسمونه. یعنې د ترجمې چې کوم تکنیک دی، د ترجمې چې کوم طریقه کار دی یا کوم د ترجمې چې کوم فن دی، د هغې په لحاظ د ترجمې دا درې قسمونه جوړیږي: لفظي ترجمه، با محاوره ترجمه او آزاده ترجمه. لفظي ترجمه ورډ بای ورډ یا ورډ ټو ورډ ټرانسلیشن چې کوم دی دا دی، اور بل چې کوم دی نو با محاوره ترجمه ده او بله آزاده ترجمه ده. لفظي ترجمه چې کوم ته پښتو کې مونږ ټکي په ټکي ترجمه ویلی شو، ټکي په ټکي ترجمه، یعنی د یوې ژبې عبارت واغسته او په بلې ژبې کې د لفظ مترادفات چې کوم دي نو هغه استعمال کړل. دا به تاسو تفصیل سره مخکې دا وخت صرف تعارف دی، مخکې به تاسو ګورئ چې لفظي ترجمه څنګه کېږي، د لفظي ترجمې مثالونه څه دي، دا به تفصیل سره تاسو لولئ. د با مهاره ترجمې او لفظي ترجمې کې څه فرق دی، خو دلته مختصرا تاسو دا خبره نوٹ کړئ چې لفظي ترجمه هغې ترجمې ته ویلی شي چې د یوې ژبې عبارت واغسته او په بلې ژبې کې د هغې لفظونو ترجمه په لفظونو سره وکړه. او با محاوره ترجمه هغه ترجمه ده چې کومې کې د بلې ژبې د محاورې هم خیال ساتلی شوی، یعنی لفظونه مخکې وروسته هم شي، لفظونه یو نیم زیات کم هم شي، خو چې ترجمه عبارت چې کوم دی هغه د بلې ژبې محاورې ته برابر شي. دا لږ ټیکنیکل خبره ده چې لفظي ترجمه با محاوره ترجمه چې کله د دې مثالونه تاسو ته ما وړاندې کړل نو ستاسو په ذهن کې به دا خبره صحیح کینی چې لفظي ترجمه څه ته وایي او با محاوره ترجمه کې څه فرق دی. لکه د لفظي ترجمې مثال دا دی چې I am که انګلیش کې یو سړی چې I am going to school، I am going to school، نو که پښتو کې تاسو ترجمه کوئ نو د دې لفظي ترجمه دا جوړېږي چې زه ځمه سکول ته، ولې با محاوره ترجمه دا جوړېږي چې زه سکول ته ځمه. لکه څنګه چې د انګریزۍ په جملې کې د لفظونو کوم ترتیب و، هماغه ترتیب په پښتو کې او څه وضاحتي څه لفظ پکې هم استعمال نه شو، نو چې داسې ترجمه وشي ټکي په ټکي نو دې ته لفظي ترجمه وایي. او بله ترجمه داسې ده چې هغه با محاوره ترجمه ده. لکه الحمدلله رب العالمین، ټول تعریفونه الله لره دي چې رب دی د عالمینو، چې رب دی د ټولو جهانونو. نو دا یو لفظي ترجمه ده. او که د دې موږ دغه کوم با محاوره ترجمه کوو داسې به کوو چې ټول تعریفونه الله لره دي چې د ټولو جهانونو مالک رب دی، د ټولو جهانونو رب دی. نو مطلب دا دی چې دا مثالونه به د تفصیل سره تاسو ته بیا وړاندې کوم. د لفظي ترجمې او د با محاوره ترجمې به پوره تاسو ته تفهیم وشي. دلته تاسو بس دغه نوٹ کړئ چې د تکنیک په لحاظ د ترجمې درې قسمونه دي: لفظي ترجمه، با محاوره ترجمه او آزاده ترجمه. اوس په لفظي او با محاوره خو موږ خبرې وکړې. آزاده ترجمه چې کومه ده دې ته چې کوم دی نو آزاد، یعنی یو سړی وایي چې دا یو سړی په ترجمه کولو کې آزاد ځان لږ آزاد فیل کی او محسوس کی، او مطلب دا دی چې هغه د اصلي عبارت یا د اصلي مصنف ته د نږدې پاتې کېدو زیات کوشش ونه کړي او ښه په آزاده ترجمه وکړي، پکې
وضاحتونه هم شامل کی، پکې تشریحات هم شامل کی. هغه اصلي عبارت کې چې څه لیکلي دي هغې نه مرکزي خیال او هغې نه تھیم او آیډیاز واخلي، ولې په خپلې ژبه کې په ازاده طریقې بیان کی او زیات د اصلي مصنف ډېره پیروي نه کوي. یعنی چې کوم مصنف دی نو هغه له زیات فالو کوي نه. نو دا ترجمه چې کومه ده نو دا ترجمه ازاده ترجمه ده. دې ته ډېر اصطلاحات دي، دې ته اډاپټیشن هم وایي چې تاسو مواد تاسو آیډیاز یا افکار چې کوم دي دا یو ځل اخذ کړئ او بیا په بلې ژبه کې په ازاده طریقه باندې پیش کړئ. یعنی د هغې اصلي عبارت ډېر خیال تاسو نه ساتئ، نو دې ته ازاده ترجمه وایي. نو نننی لیکچر کې مونږه د ترجمې څه بنیادي خبرې چې کومې دي د ترجمې قسمونه، د ترجمې تکنیک دا ولوستل او نور تفصیلات چې کوم دي او د دې کورس چې کوم نور موضوعات دي نو په آینده لیکچرو کې به انشاءالله په هغې باندې بحث کېږي. د الله په امان.